أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. دا حدیث حضرت ابو هريرہ رضی اللہ عنہ نقل کرے دے. دے حدیث نمخ کے دا اسلام عقیدہ چ منگو تاسو پیجنو دا اسلام عقیدہ دا منگا دا مسلمان عقیدہ بداسی چی دا غبدا ذہن جوڑی چی دا اللہ تعالیٰ نا علاوہ بل سوک دا عبادت مقابل نشتے خو پیدا کولو ماغ کری دی او داغه چې کوم حقوق دي هغه د بل چا شته نه او هغه چې کوم اختیارات دي هغه اختیارات د بل چا شته هم نه او هغه چې څه کولی شي نو هغه بل هیڅ شی یا بل هیڅ څوک یې نشي کولی. په دې وجه چې هغه د دې دنیا د انسانانو او د دې دنیا د دې مادي اشیاو خالق هم دی نو دې دنیا کې چې څه دي دا د هغه مخلوق دی نو د خالق او د مخلوق په منځ کې چې کوم تعلق دی هغه د دې دنیا د انسانانو یا د دنیا د سيزونو یو بل سره چې کوم تعلق دی د هغې نه ډېر زیات اوچت دی. په دې خاطر باندې موږ چې صورت اخلاص وایو موږ وایو الله داسې ذات دی چې هغه بالکل یوازې دی یکتا دی د هغه ثاني نشته ثاني خو لویه خبره ده د هغه سوری نشته سوری ثاني یې نشته صمد دی یعنی ټول خلق هغه ته محتاج دی هغه چاته محتاج نه دی. لم یلد ولم یولد دی نه د هغه بچی شته چې پیدا شوي دی چې موږ یې د هغه نسل په حیثیت باندې وپېژنو ولم یولد دی نه هغه د چا نه پیدا دی چې موږ یې پلار نیکه وپېژنو ګنې د هغه په شانې وي ولم یکن له کفوا احد دی یعنې د هغه په شانې څوک همسیالی نشته سیالی نشته. د دې په مقابله کې د دنیا انسانانو ځان له مختلف فکرونه جوړ کړي کم چې په دنیا کې کافر دي هغه دوه قسمه دي. یو هغه کافران دي چې هغوی بعضې آسماني کتابونو حاملین دي لکه عیسایان او یهودیان او بعضې هغه کافر دي چې هغه د دې کتابونو په ځای باندې د بلا بوتانو او د بلا خدایانو قایل دي. د هر سخت د لرې کولو دپاره ځان له بت جوړ کړی د هرې خوشحالۍ د راوستو دپاره ځان له بت جوړ کړی نو هغې ته موږ بت پرست ورته وایو او دا کوم چې آسماني کتابونو حاملین دي هغې ته اهلي کتاب ورته وایو قرآن هغې ته اهلي کتاب وایي. نو مشرکانو خو د الله دپاره بلا شیزونه جوړ کړي د هغه خیال یې ګرځولي نعوذ بالله چې دا د الله تعالی دام دی او دام دی دا د خیر دی او دا د شر دی دا پیدا رسوي دا نقصان رسوي. خو مشرکان خو لا پرېږده خو د اهلي کتابو کې عیسایانو د الله تعالی دپاره زوی ګڼلی دی چې عیسی علیه السلام نعوذ بالله د الله تعالی زوی دی هغوی داسې وایي. یهودیانو کې یو فکر داسې دی چې هغوی عزیر علیه السلام ته د الله تعالی زوی وایي. نو دا په مشرکانو کې څه خلک داسې دي چې هغوی وایي دا ملائک چې څه ته وایي دا د الله تعالی نعوذ بالله لوڼه دي لوڼه. او زموږ په دې مسلمانانو کې هم څه خلک داسې شته چې ځان ته مسلمانان هم وایي خو مختلف باباګان مختلف اولیاء الله مختلف نیکان خلک دای د الله تعالی سره داسې ګڼلي دي لکه چې الله تعالی یو فیصله کوي او دای ته بدلولی شي د خپل نیاز بنتوب په وجه. نو دا
مختلف باباګان د مشکل د لري کولو دپاره بیل بابا، د خوشحالۍ د راوستو دپاره بیل بابا، دا ټولې عقیدې د شرک عقیدې دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د الله تعالی خپله وینا نقل کړه چې الله تعالی داسې فرمایي چې په دې انسانانو کې څه خلک داسې دی په بني آدمو کې چې ما ته کنځلې کوي، ما ته کنځلې کوي، او څه خلک داسې دي چې ما ته وایي ته دروغ وایي. الله تعالی وایي پر انسانانو کې څه خلک داسې دي چې هغه ما ته وایي ته دروغ وایي، او څه خلک پکې داسې دي چې هغه ما ته وایي ما ته کنځلې کوي. اوس سړی حیران شي چې الله تعالی ته به سړی څنګه کنځلې کوي او الله تعالی ته به څوک وایي چې ته دروغ وایي. نو الله تعالی په خپله باندې د هغې وضاحت کوي چې دا دروغ داسې دي چې دی داسې وایي انسانانو کې کافران داسې وایي چې قیامت نشته. الله تعالی به بیرته دا خاورې شوي خلک، دا ایره شوي خلک څنګه راژوندي کوي؟ قیامت نشته، دا هسې خلک وایي. نو دا خو الله تعالی ویلی دي، نو چې ته وایې چې الله ته دا دروغ دي، قیامت نشته، او دنیا کې چې څه یا کوه مړه د تپوس پته نه لګېږي. هر چا د مولیانو د ځان دپاره د خپل رزق د ګټلو دپاره د مزدورۍ د زده کولو لپاره یو شوشه پرېښې ده چې یاره قیامت دی، نور قیامت نشته. نو الله تعالی وایي دا داسې ده چې دا ما ته وایي چې ته دروغ وایې، زه وایم چې قیامت شته، او په قیامت کې به د هر عمل بدله چې ده نو هغه به زه انسان له ورکوم، که هغې وړه نیکي کړي د هغې بدله به م ورکوم، او که وړه ګناه یې کړي د هغې سزا به م وله ورکوم. نو دا داسې دی لکه دی چې ما ته وایي ته دروغ وایې. حال دا دی په دې وجه باندې انسانان وایي چې قیامت نشته چې دوی وایي چې سړی به څنګه بېرته راژوندی کېږي. نو الله تعالی وایي چې دا نو او جوړوو مې نو هغه ګران و، که دا په دویم ځل جوړول ګران و. ولیس اول الخلق باهون علی من اعادته، هغه اول ځلې پیدا کولی اسان نو په نسبت د دې رستني، دا رستنی د اولني په نسبت ډېر اسان دی. که تاسو خپل صلاحیتونو ته هم وګورئ نو چې مخکې نه یو کار څوک وکړي نو په دویم ځل باندې کولی څه ګران خو نه وي. نو چې اول ځل ما انسان پیدا کړی دی، دا مخلوق مې پیدا کړی دی، نو په دویم ځل راته څه ګران دی. او دا کم خلک چې ما ته کنځلې کوي نو د کنځلو مطلب دا دی چې زه وایم زما زامن نشته، زما ښځه نشته. الله تعالی وایي ځکه لم الد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد، نه د ما بچي شته، نه مې د چا نه پیدا شوی یم، او نه د ما په شان څوک شته. لکه په دې وخت کې یو سړی وایي ما د پیریانو سره واده کړی. د پیریانو سره څه شي سره واده کوي؟ د هوا سره واده کوي. د پیري او د انسان په منځ کې د واده څه تعلق دی؟ دا خو کېدی نه شي. نو الله تبارک وتعالی وایي دا ما ته کنځلې کوي. او که تاسو نه ګڼئ نو چې د کمې ښځې واده نه شوی او ته ووایې چې د دې پلانې زوی دی، نو دا ښځه یا د دې خاندان به تا روغ پرېږدي. نو چې عام طور موږ په خپله معاشرې کې دا نه شو ویلی چې د چا خاوند نشتی د کمې ښځې، د چا واده نه دی شوی، مولوي صاحب نکاح نه دی تللی، او سړی د هغې دپاره زوی یا لور ثابتوي، نو هغه ښځه یا د هغې خاندان یا د هغې نر چې هغه د دې ښځې سره ته شمارې، نو د هغه خاندان به تا روغ پرېږدي. نو الله تعالی وایي د دې باوجود دا خلک زما دپاره زوی ثابتوي، لوڼه ثابتوي، نو دا داسې دي لکه ما ته چې کنځلې کوي. په دې خاطر باندې حضرت ابو هريره رضی الله عنه بل ځای کې فرمایي چې بعضې خلک بیا زمانې ته په خپلو مشکلاتو کې کنځلې شروع څنګه یار ډېر بد وخت راغی، ډېره بده زمانه راغله، زمانې څپېړو راغستم ډېر ګډوډی کړم. الله تعالی وایي زمانې ته کنځلې مه کوه، ځکه زمانه په خپله څه شی نه دی، وخت په خپله څه شی نه دی. دا وخت الله تعالی بدلی را بدلی، په چا خوشحالي راولي، په چا خفګان راولي، په چا خفګان راولي د خوشحالۍ نه وروسته، په چا باندې د خفګان نه وروسته خوشحالي راولي. نو زه هغه ذات یم چې اقلب اللیل والنهار، شپه ورځ داړم راړم، خوشحالي او راته زه راولمه. نو زمانې ته بد مه وایه، زمانې پسې بدې ردې مه وایه. حضرت ابو موسی رضی الله عنه یو صحابي رسول دی، هغه بل روایت نقل کوي، هغه وایي د الله نه زیات صبر بل څوک نشي کولی. ځکه چې مونږ ته معمولي یوه خبره ورانه واورو نو بیا کنځلې او جګړې کوو، ټوپک رالو، یو بل ولو، او بیا یو قاتلي بل مقتول، یو وتښتي یو دی ته لاړ شي، بل وتښتي بل دی ته لاړ شي. خو الله تعالی ته هره ورځ خلک چې دی نو تیزې خبرې کوي، خو الله تعالی د دې باوجود په هغې ځان ننګاره کوي او هغې سړي له د بل نه ښه ډوډۍ ورکوي. کافرانو له د مسلمانانو له ښه ډوډۍ ورکوي، ښه رزق وله ورکوي، ښه ایجاداتو توفیق وله ورکوي. علمي صلاحیت هم زموږ نه ډېر دی. دا ولې؟
دا ځکه چې الله تعالی د جزا او د سزا دپاره بیل دور مقرر کړی دی، بیل دور یې مقرر کړی، هغې ته آخرت ورته وایي. حضرت ابو موسی رضی الله فرمایي چې ما د الله تعالی نه ډېر صبر کوونکی بل څوک نه دی لیدلی. ګوره الله تعالی ته دغه خلک کنځلې هم کوي، دروغجن هم ورته وایي، او بیا هم الله تعالی یې معاف کوي، او چې کله وغواړي نو د هغې نه وله زیات رزق ورکوي. کوم خلک چې د هغه نیک عمله بندګان دي د هغې نه وله ښه رزق ورکوي، زیات رزق ورله ورکوي. په دې وجه باندې زمونږ استاد دپاره د دې درېواړو احادیثو د وینا په دې وخت کې مقصد دا دی چې زمونږ استاسو فکر پاک شي. نو د فکر د پاکۍ دپاره د اسلام بهترین عقیده پیژندل پکار دي. الله تعالی داسې ذات دی چې نه د هغه په شان په دې مخلوق کې څوک شته، نه د هغه په شان اختیارات د چا شته، لکه جوړول، بیمارول، مالداره کول، غریبول، دا د الله اختیار دی. ته باباګانو له ورکې، بوتانو له ورکې، نو د الله تعالی په شان اختیارات د چا نشته. د الله تعالی چې کوم حقوق دي هغه به ادا کوو. سبا له به حدیث کې بیا وایو چې د الله تعالی حقوق څه دي. د الله تعالی چې کوم حقوق دي هغه به ادا کوو. د الله حقونه به بل چاله نه ورکوو. لکه ګوره سجده کول دا د الله تعالی حق دی. الله ته به سر ټیټې او ته کله وړې باباګانو ته، کله وړې بوتانو له، کله وړې د مشرانو په مخ کې، کله څوک دي خوښ هغې ته راټیټېږي، نو نه به راټیټېږي چاته. په سلام کې به هم چاته نه راټیټېږي. بعض خلک د ادب په انداز باندې چاته په سلام کې راټیټېږي، بو ته وایي، انګریزي کې دي ته بو ته وایي، راټیټېدل. نو راټیټېږي به نه به رکوع کې چاته به راټیټېږي هم نه به چاته تندی په ځمکه باندې لګي. دا حق د الله دی، او د الله حق چې ته بل له ورکړي، نو په دې دنیا کې چې دوه وروڼه د پلار میراث تقسیموي او یو له ډېره ورکړي او بل له کمه ورکړي، نو چا کم له کمه ورکړي یا لږ یا د ډېرې چې ورکړي د هغه ککرۍ ولي. او د الله تعالی حقونه موږ باباګانو له ثابتو، بوتانو له ثابتو، لیډرانو له ثابتو، او د دې باوجود چې دی نو الله تعالی زموږ او ستاسو دپاره د صبر او د عافیت لارې اختیاروي او زموږ رزق په دنیا کې د دغې ګناهونو په وجه باندې نه کموي. وعن الفاظ زده کول پکار دي، مضمون خو مو ووایو، الفاظ داسې دي. وعن ابي هريره رضی الله عنه، د حضرت ابو هريره رضی الله عنه نه روایت دی، قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قال الله تعالی، الله تعالی فرمایلی دي چې کذبنی ابن آدم، کذبنی دروغجن وی ماتا، ابن آدم، ابن آدم، ولم یکن نشت له د ده لپاره ذلک دا اختیار چې ماته دروغجن وی، وشمتمنی او کنځلې کوي بني آدم ماته، ولم یکن له او نشت دا اختیار. نو فاما تکذیبه، کم چې ماته دروغجن ویل دي، ایایا مالره، فاما نو هر چې تکذیبه دروغجن ویل دي د ایایا مالا، فقوله نو دا غدا وینا ده چې لن یعیدنی، ما به واپس نه کی الله تعالی کما څنګه چې بدأنی په اول ځل پیدا کړه. چې څوک وایي چې بیا په دویم ځل باندې به نه شم پیدا کېدی څنګه چې په اول ځل پیدا یم. حال دا پیغمبر علیه السلام وایي الله تعالی وایي چې ولیس ندی اول الخلق، اولنی پیدا کول به اهون آسان علی مات من اعادته، د دوباره پیدا کولو د دنا. و اما شتمه او کمی چې کنزل کول دي د انسان ماته، ایایا مالر، فقوله غدا وینا د ده چې اتخذ الله نیول دی الله تعالی ځان له ولدن زوی. حال دا دی و انا الاحد، زه یکتا یما، الصمد محتاج الیه یما، هر څوک ماته محتاج دی، لم الد نه مې بچی شته، ولم اولد نه د چا پیدا یما، ولم یکن نشته لی دما کوفون همسر احد هیڅوک. او ورپسې چې کوم الفاظ دي د بل کتاب بخاری شریف کې چې کوم الفاظ نقل دي نواره دی مسلم په نسبت لږ بدل دي، داسې دي چې و اما شتمه ایایا ما ته کنځلې کول داسې دي، فقوله چې دی وایي لی زما دپاره ولد دویشته، و سبحاني او زه پاک یم ان اتخذا چې د ځان له ونیسم صاحبة ښځه او ولدا یا زوی، زه د دې نه پاک یم چې ښځه مې یو زوی مې. دا زما د بل حدیث کې ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې قال الله، الله تعالی وی چې یؤذینی ابن آدم، ما ته تکلیف رسوي دا بني آدم. په کوم الفاظو باندې؟ یسبو، د کنځلې کوي الدهر زمانې ته. حال دا دی انا الدهر، زمانه خو زه په خپله یم، بیدي الامر، د دې دا اختیارات ټول زما په لاس کې. اقلب اللیل والنهار، اقلب د اړم راړم اللیل شپه والنهار او ورځ. حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه دا بل حدیث کې فرمایي عن ابي موسى الاشعري، د حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت دی، قال دی وی
چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ما احد نشته یو تن اصبر ډیر صبر کوونکې علی اذن په تکلیف ده خبرو باندې یسمعه چې اوري د بل نه چې تکلیف ده خبرې اوري او په دې صبر کوي نو ما نه دی لیدلی نشته د یو صبر کوونکی من الله چې د الله نه ډېر صبر کوونکی ګوره کنه یدعونا دا خلک چغې وی له د ده لپاره الولد زامن د ده لپاره زوی ثابتوي خو ثم یعافیهم بیا هم الله تعالی دې ته معافي کوي ویرزقهم او رزق ورله ورکوي نو دا د دې هغه الفاظ او د دې هغه مفهوم د دې احادیثو الله دې موږ له زده کړې او بیا په هغې د عمل توفیق راکړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين برحمتك